اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر 31. قل تو آئو پیغمبرا من یرزقکم خلقو نے تپوسو کا من یرزقکم چسوک رزق درکئی تاستا من السمائی دبر دنیانا آسماننا یعنی دبر دنیانا سو پوری چی دبرنا او بنو وریگی دنور انرجی را نشی دمون انرجی را نشی دسکارز انرجی را نشی دبرنا ہوا نو چلے گی زمکہ فصل نہ کئی رضی وجہ اللہ تعالی دا آسمان ذکر نمبے ہوگا. من یرزقکم سوک رزق درکئی تاستا من السمائی دا آسماننا والارض ادزمکینا نو اس پتہ ہو لگے دا چی دا ذکر تعلق دا رزق تعلق یواز زمکی سر نہ دے بلکہ آسمان زمکی او کائنات و طول سر دے. زمون دا خوراک دا یو لقمہ طول کائنات پا دی کہ خپل خپل حصہ چاہی داولی کا سیف اللہ خانہ دا اہم خبر ہے چی دا خوراک یو لقمہ طول کائنات پا دی کہ خپل خپل حصہ ورہ چاہی وریس پا کی خپل حصہ چاہی ہوا پا کی خپل حصہ چاہی نورس پوگمائے او ستوری پا کی خپل حصہ چاہی رز او شپا پا کی خپل حصہ چاہی برڈز پا کی خپل حصہ چاہی اینیملز پا کی خپل حصہ چاہی انسیکٹس پا کی خپل حصہ چاہی نو دا زمون لقمه ته جوړ شي. سورة الاعراف آیت نمبر 96 پیدا ولو ان اهل القرى اکچر استوگن اسیدن کی د کلیو او د شهرو قرآن مانا کلی او شهرونا سیف اللہ خانہ تارا ہوگستا کنا تن رو بس آیت نمبر نا آیت نمبر شپگ نبی ولو ان اهل القرى کچر آل د شهرو د کلو آمنو دی عقیدہ پا خسات لیوے واتقو او اللہ نے یرید لیوے. اللہ تعالیٰ دو کارون دی چی پا عقیدہ ساتی خدای نو یرے گی قانون ولا نوائی لیٹ کے تو خدای نے یرا مانا سا قانون نوائی لیٹ کے نو کدا دو کارون دی کرو اللہ تعالیٰ فرمائی سا لفتحنا غلیم خام خامنگ پرانستیو دوی باندے برکات من السماء برکتنا روحانی و مادی برکتنا روحانی و جسمانی برکات برکتنا من السماء دا اسماننا والارض دزمکنا ولیکن کذبو لیکن دے خلق تکذیب کو رشتیا ہوتے دروغ ہوئے دا خدای پیغام تے سو ہوئے دروغ ہوئے فاخذناہم بما کانو یکسمون پس منگا انی والدا اہل دا شارو پاغ عمل چی دوی اوچو کولے دا خدای پیغام داغی تکذیبو کو نہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ خیر کو پرید چی دا اسمان او دزمکی نئے پی پرانستے ہوئے مارے دائی مواخذہ اکڑا گرفت میں لوگ قل دے دیں اللہ تعالیٰ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کہ خلق صحیح مومنان شو او دا صحیح تقوی مالکان شو اللہ تعالیٰ فرمائی زب پی دا آسمان او دزمکی دا برکتو دروازے کلاو دا برکتو دروازے بکلاو کن. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پہ تو شپک پہ تو ولو ان اہل الکتاب اکچر اہل کتاب پیپل آف دا بک یہود و نصارہ
آمنو د یقید په خصات لوي وتقوا ځان بچ کړي د وایلیشن. هغه دو شرطونه چې کوم سوره اعراف کې الله ذکر کړ هغه دلته ذکر کړ، ایمان او د خدای نه یاره. لکفرنا غنم نو خامخام برشولیو دوینا سیئاتهم تکلیفون دوی ولادخلناهم یقینا داخل کړي بو مونږ دوی جنات النعیم نعمتون ولا باغونو تا ولو انهم اقاموا التوراۃ اکچری دوی اسټیبلش کړي تورات امپلیمنټیشن راغی کړي والانجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه وحی چې نازل شوی ر دوی تر جانب درب دوی نه نو کدی دا کړي لا کلو من فوقهم دی بخوراک کو د پاسنا اسمان بر رزق ورکو ومن تحت ارجلهم عدلان دی دخبود دوی نه زمکه بر رزق ورکو منهم امه مقتصده پدوی کی یو ډله دا ډیره معتدله ډله وکثیر منهم ساء ما يعملون خو ډیر د دوی ډیر ناکاره عملونه کوي. نو اوس پته ولګی دا درې واړو آیتونو کې چې الله تعالی فرمای رزق چرته نور کی آسمان او زمکه دواړو نه د کائناتو دا ټول نظام د انسان پر رزق کې خپل خپل حصہ چي خپل نو کړه دې بیلونه الله تعالی را شروع کړ چې دا د وریځ بل یې دا د وریدو بل دا د انور بل دا د سپوږمۍ بل دا د ستورو بل دا د برډز بل دا د هواګانو بل دا د انسیکټس بل دا د انیملز بل دا پکې د زمکه د مختلفو ذراتو بل نو سپړه خانه بل ټول خودکشي کوله. صحیح شو. سوره ال Let me find out. یا اللہ. سورہ عبس د دیرشمه پاره دریم سورت. پیدا مکو آیت نمبر 30 تر آیت نمبر 32 فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ یقیناً ادی ګوري انسان خوراک پلتا. الله تعالی وایي تلک فکر وکړه د خپل خوراک باندې سبله خانه داسې وی الله تعالی وایي دا لقمه چې راوچته کړه سبله خان کور کې اخلیت ورنه باسه لګونه دا لقمه ای راوچته کړه ای اخلیت ورنه باسه لګ یو 15 منټو لپاره د لقمه باندې سوچ چې دا چرته رااله. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ دِگُرِ انسان إِلَى طَعَامِهِ خوراک پلتا انا سببنا الماء سبا چې مونږ را ارتاو کړې تاسو ارتاول چې مونږ را ارتاو کړې او بد پرنا ارتاو ول سرا ثم شققنا الارض شقا ابيام او چولز مکا چول سرا فانبتنا فيها زرع مكلده کې حبا دانه و عنبا انګوران و قصبا ویجیټیشن قصبا معنا ویجیټیشن سبزه وزيتونا زيتون ونخلا قربا وحدائق باغنا غلبا لګیدل یو بل سره باغونه داسې چې په ونو کې سړې تیرې دي نشي داسې یو بل سره لګیدلی وفاکهه میوه وابا اب مونږه پروړ وایو ورته پروړ د غنمو پروړ یا د شولو د روجو وفاکهه وابا متاعا لکم دا انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ تاسو لپاره ولانعامکم او تاسو د مواشیو لپاره. نو الله تعالی فرمایي چې تلک مړه دی باندې خو سوچ وکړئ نه که په دې یو لقمه لري سوچ وکړو نو خدای به درته یاد شي سبو شي الله به درته یاد شي. یو ځای بل دې سره ایمان جوړیږي دې سره مسافر څه شي جوړیږي سره مله دې سره څه شي جوړیږي دې سره سوره واقعه نسرمد ایمان لا تو کمزور ہے
د حساسیت لري کنه د اور سنسټیو ده دا اور سنسټیویټي چې وي دا ژوند په تکلیف کی آیت نمبر 2 په تنواخ لې بلکې درش په تنه واقعا تر آیت نمبر 3 او یا په واړه واړه ایتونه دي خدای حکمت ده دا ځکه تا ته د خوراک ځای خو افرأیتم ما تحرسون آیاتاسو کتلی دی په غور باندې ما تحرسون آغا تخم تا تحرسون چې تاسو ازمکه کې اچوي تا پیدا کړئ سره امر کنه انتم تزرعونه آیات اسرا زرغنوی دا تخم او ام نحن الزارعون اکبونگے زرغنون کیو مصفلہ خانہ پا قندہار کے تب یو ایکڑ زمکہ کے سور دانے لگ ورغردے پا سونو کپا زرگونو کپا لکونو دانی اللہ تعالیٰ وی کہ اس دا زرغنہ ستا ذمہ داری دے دا زرغنہ ستا ذمہ یوی دانے پسی بس مارکے نواتی جردین دا تیغ رو باس اللہ تعالیٰ تو کوئی حوالہ کے زور کا چلو نو فرمائی چا فرائیتم آیا تاسو کتلی دے ما آغا تخم تحرسونا چی تاسو ازمکہ کے چوئی کرل ورطوئی تاسو کرل وائی انتم تزرعونه آیا تاسو زرغنوی دا ام نحن الزارعون اکنا منگے زرغنون کیو لو نشاو کچر منگا غختوے لجغلنا خطاما نمونگ بدا گرزولے و ریزا ریزا ختم شوے پزما کے دن زکزمکی تا کچھ آہنو موالا کی بیڑا ورغرک کی سبلا خانا زمکی تا جسا والا کی آہن ورطا والا کی نو کال پاس تے پتہ لگا بیڑا بھی ورغرک دی اللہ تعالیٰ فرمائی تدانی پا دے عقیدہ ورواچے چا اللہ تعالیٰ با دینا مالا یو پا وسوا یو پا ذر یو پا دوزر راکین اللہ تعالیٰ جزائے کومنا او کدا سے نبے کوئی شرع ما وقتے نو دے دانے لبا میں دن ریزہ رکڑ ختم شو بتا دانا کتا بوانا آزمی کی خوڑے دیا او چکل اللہ وارد نوی خوری لو نشاو کچری مونگا غختے لجعلناو گزور بو مونگ دا دانے خطامن ریزہ ریزہ ختم شوی فضلتم دگردیدلی بوئی تاسو تفکونا مزیبوں بیا کولے اللہ تعالیٰ بوئی لیکن مونگا پختو کیو زبدر سردا سے عملکم بیا مزے کے اللہ تعالیٰ بوئی کما غختے داناوں میں خط بکڑے و پزما کے دن مزیبہ دی کولی پلوگا بطرسو وقتی رہی لزولتم تفکونا انا او تاسو بویلیو انا لمغرمونا چی مونگا پا دیر لوی تاوان کے غردول شو تو خبران زمکے خوڑا سوشو تو خبران زمکے خوڑا بل نحن محرومونا تاوان پیدا بلکہ مونگا محروم شد اللہ در رزقنا افرائیتم الماء اللذی آیا تاسو کتلی دی آغاو بوتا تشربونا چی تاسو اسکئی انتم انزلتمو من المزن آیا تاسو دارا کدوئی دوریزنا ام نحن المنزلون کمونگے را کدون کیو اللہ تعالیٰ ایتب وریز تسخطی او وریل با دی کنوٹ کولا سنگا او بوکی دا قضو او بکن وٹ کم پا ہوا کی سکی ہوا کی دا وریز شکل کی اگئی اوزمکی تور اورسوم بیای او بوکی کنوٹ کم ذکر دا کمی اوبا چی منسکو دا اوبر کمی اوبا دی چکم دا وریز نرازی چاہے تیرے کاریز نہ اخلے کدے دریاب نے اخلے کدے نہر نے اخلے کدے کوئی نے اخلے کدے باوڑائے نے اخلے کدے ٹیوبل نے اخلے دا اوبا بنیادی کمی دی نوریه دی اوبا دی ذکر نور اوبا دا اوشن اوبا خود اسکلو ندی کار اسکلو دی نا اللہ تعالیٰ وی کما دا وریه دو چکڑے وی دا اوشن نو بطول بیدل خود اسکلو خودی نا ساجی با خبری گئی افرائیتم الماء اللذی آیا تاسو کتلی دیو بازا تشربونا چسکیے انتم انزلتموه آیا تاسو را کو ذکری داو بمن المزنی دوری ازنا ام نحن المنزلون کمونگے کزون کیو لو نشاو کچر مونگا غختے جعلناہو اجاجن نمونگ بدا گرزولیوے اجاجن ترخی اجاج مانا ترخی لکہ دا اوشنو بو سکلے شیسو تو اوشنو بو اول خسکلے نشی او کویس کے اگر تند ماتای که تند زیادای او تند زیادای وہ مال گدا
الله تعالی وایي کما وخته نو دا د وریځ نه راکوزون کې او راکوزیدون کې وبدا به هغه شنترخي ګرځولې فلولا تشکرون ولتاسو شکر نه کوي افرایتم النار التي ګور الله تعالی وایي خوراک در ما پیدا ک پکار دي خوراک سره وبدل ما پیدا کړ پکار شکر وکي اوس الله تعالی وایي خوراک او پیدا ک خوستا په خول ته هم ضرورت وي ستا په اور کچا خو نه شو پړې نا فرایتم النار التي آیا تا فکر کړې اورتا التي اغو تورونا چې تاسو بلویان تم انشا تم شجرتها آیا تاسو درغون کړې دا خاشاک دې تاسو خاشاک وای چې بلای لړکی انتم انشاتم شجرتا آیا تاسو زرغون کړي دی ونه دی خشاکم نحن المنشئون اکنه مونږه زرغونون کیو پیدا کون کیو نحن جعلناها تذکرتا مونږه ګرځولې دی دا اور تذکرتا یاد دون کې یاد دهانی ورکون کې څور کون کې یاد دهانی ورکون کې چې دنیا کې دا اور د تا د پر نعمت ته آخرت کې دغه اور به تا د پر عذاب شي اللہ تعالیٰ دا یو شی دی خو دنیا کې مې نعمت ګرځولې ده ته په لګي ټیکې کې کباب کې څنګه کباب کې آخرت کې دا عذاب ده تابه کباب کې الله دې موږ بچ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا ادا نفدا للمقوین د خوراک کوونکو د پاره فسبح بسم ربک العظیم الله تعالی وای خدای دې ورکا د لوی خدای تسبیح وایا سیف الله خان دا زینب یاد دا په خوراک باندې ډېر لوی درس دی نو واپس خپل سبق ته چې قل تورته سوره ملک سورت ملک د 90مې پاره لومبنه سورت او آیت نمبر یہ بھی شکورا پیدا مکو امن هذا الذي یا سوک دیا غذات یرزقکم چی رزق در کئی تاسولا ان امسک رزقا کچری دغی اللہ تعالی بند کر رزق پل امن هذا الذي آیا آغا کس یعنی آغا ذات آغا اللہ چی تاسول رزق در کئی کاغذ دا رزق بند کر نو بیا بس کوئی اللہ تعالیٰ وی توم جی بکیفیت تے بل لجو فی عطو و نفور تد خدای په بغاوت کې مخ پوڑان دے روانه دی باندې سوچ نکې چې دغه الله چې دا مال رزق راکې کده بند کړ صحیح او آیت نمبر 10 وګوره آیت نمبر 10 چې قل تورته وایو پیغمبر ارایتم آیا تاسو فکر کړی دی ان اصبح ماؤکم کچره وګرځې دی او بس تاسو غورن پلان دتلون کې سورہ ها غورن چلان دلړی شي به په ټیوبل هم نشي پیدا کوله فمن یاتیکم سوک براوړی تاسو ته بما معین اغه وبو چې هغه سافټ ډرینکینګ واټر معین معنا خوږی وبو الله تعالی بیا به خوږی وبو چرته پیدا کوي نو واپس پر سبق چې قل تورته وایا من یرزقکم سوک رزق در کے تاستا من السماء دا اسماننا والارض ازمکنا اما یملک السمع یا سوک دے آغازات یملک السمع کیا اختیار لرے السمع دو گونو نکو کون اکڑے بیا بسکے والابصارا ادسترگو نکڑون دکڑے ومن یخرج الحی اسوک دیا او آغازات یخرج الحی چی اغراو باسی جوندے دا مڑینا اراو باسی مڑی دا جوندینا ومن یدبر الامر اسوک دیا آغازات چی تدبیر کئی دا کار یدبر الامر چی تدبیر کئی دا کار نو تدبیر دا کار ستوئی نو دالتا مسئلہ اولی کا پتہ نشتا سے ادل لکلے دا کنم ادل لکلے چی دا اللہ تعالی دری اساسی صفتونا نمبر اول نہ دا وجہ تغیر په خاطر شوز بتایا رکړی مصرف لا هم شتا ابداع شتا او فراخي وسط قبض او بسط نو بس بیا خو لیکلی دا اما ومن يدبر الامر فسيقولون نو دا خلق بوي الله ذکر دې سوالونو بل جواب نشته دې سوالونو بل جواب ابو جهل بل جواب نشي کوله سبوي الله
فقلت ورته وایا افلا تتقون آیا تاسو بیا نه ریږئ الله تعالی نه فذلکم الله پس دغه الله تعالی ربکم الحق دا پروردگار تاسو دې حقیقی پروردگار نو حقیقت خدا دې چې دی الله تعالی رب وای نو چې رزنه یو طرف تکیږي هغه گمراهی ده فماذا بعد الحق پس شید پس د حق نا الا الضلال سوای د گمراهینا فانا تصرفون څنګه تاسو وړول شید د حقیقت لارنا کذالک دارنګي حقت کلمت ربک ثابت شوی د کلمه او فیصله د ربستا علی الذین پاکستان باندې فسقو چې غی فاسقان باغیان شوی دي انهم لا یؤمنون فیصله د الله تعالی انهم لا یؤمنون چې بالکل ایمان نه راړي خدای وایي چې کوم خلک یو ځل باغیان شوي دي ای باندې ما فیصله کړې دی به ایمان نه ورکوم قل ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته په شرکاو تاسو کې من هغه څوک یبدأ الخلق چې هغه ابتداء پیدا کول کوي ثم یعیدو اب بیا په دیم ځل پیدا کوي دغه شی ادا کار الله تعالی همیشه کوي دغه تو ګوره الله تعالی غنم یو ځل پیدا کی بیا غنم مړکی بیا غنم سکی یعنی چې موږ یې تریس کو دې معنا چې شو مړ شي ژوند ختم شو اوس ګوت خو نه کیږي مړ کی الله تعالی بیا غمړه دانا ته بیا ځمکه تور واچین زه دې څنګه قل تورت وایا الله یبدأ الخلق الله تعالی ابتداء پیدا کول کوي ثم یعیدو اب یا به غادر دی کوي فانا توفقون نو څنګه تاسو اړول شي الله تعالی نا قل تورت وایا هل من شرکائکم آیا سب شریکان تاسو کې مناسو یادی الی الحق چې د هدایت ور کوي حق جانب ته قل تورت وایا الله یادی الله تعالی گائیڈ کئی مخلوق للحق حق طرف دا افمن یادی آیا آغذا چی ہدایت ور کئی حق طرف دا حق و غزیات حق لری ان یتبغا چی داغی اتباع اکریشی ام اللہ یهدی یا آغسوک چی بلگئی خول کو پریدا پخپل ورطم لارنی معلومہ چی پخپل ورطم لارنی معلومہ الا ایودا مگر دا چې هغه ته گایډنس ورکړي شي فمالکم پسو بال پرو ته تاسو باندې کې فتحکمون دا څنګه فیصله کوي الله تعالی وایي څه څنګه در باندې خپل خدای له خور کړه څنګه فیصله کوي مخلوق تر اوسره خدای په ځای به ودرول مخلوق تر اوسره د خدای په ځای به ودرول وما يتبع اکثرهم اتباع نکي دخل کو اکثریت الا ظنا مگر خام خیال ہے مگر دسه د خام خیال ټول خلک دنیا کې زمونږ شیخ سے بوي الا ظنن الله تعالی وي ټول خلک نه پړنده خرص واري ټول خلک پس واري پړنده خرا نو ډنده خرا اې ته خلار نه معلومه چې کوم ځای په کنده کې کړو انصاف مو سره بیره کوي وما يتبع اتابدارن کې اکثرهم اکثریت د خلکو الا ظنن مگر د خام خیال د رسمونو د رواجونو د خپل خیالونو I think so دسه شي I think so the I think د دې مقتدیان دي د څه مقتدیان دي امام څوک دی I think الله تعالی وایي چې ان الظن تاکک سرا دا خام خیالی او I think لا یغنی نشد فکول بین الحق مقابلا شکول د حق شیئا لگهم مقابلا شکول د حق لگهم ان اللہ علیم بما یفعلون تاکہ سر اللہ تعالی عالم دے پاوشے بانے یفعلونا چدوئے کئی سورہ نجم اعلان کو آیت نمبر 28 ان الذين تاكفروا كسان لا يؤمنون بالاخره چې عقیده نه ساتي اخرت باندې لا يسمون الملائکه اغی مسما کوي فرشتي تسمیه الانثى پنامود زنانو پنامود زنانو فرشتو ته سوې دا ټول فیمیل دي دا ټول سړي حالانکه فرشتہ نه میل ده او نه فیمیل ده لکه دا پوډیم ته وګوره دا پوډیم سپلا خانه د دې پوډیم سیکس ده د دې هیڅ سیکس نشته
نو د فرشتي سیکس سره صحیح نه. الله تعالی فرمایي دا تاسو کوم ځای نه غوښتي چې فرشتي خدي ما لهم به من علم نشتر دوی لپاره اس دلیل یتبعون دای نه فالو کوي الا ظننا مگر I think یا we think څه we think زما خیال ده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او تاکہ سرا خام خیالی یا I think مقابلہ شکول دا حقیقت لگا ہوں مقابلہ شکول دا حقیقت لگا ہوں. واپس پر سبق تھا ان اللہ علیم بما یفعلون تاکہ سرا اللہ تعالی علم دے پاکار بانے چدوئے کئی وما کان هذا القرآن اس دیوے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن دا زانہ جوڑی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا دے قرآن متعلق دا تصور نشی کی دے چے دا زانہ جوڑ شی. وما کان هذا القرآن دا قرآن ان یفترا چے دا زانہ جوڑ شی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن خود تصدیق دا کتاب دے بے دے چے دا دن مخکرہ کرے دے دا تورات او دا انجیل دا بنیادی موضوعاتو کنفرمیشن کی دا قرآن صحیح. وتفصیل الکتاب ادا تفصیل کتاب دے لا ریب فی مفصل کتاب دے دی احکام د تورات انجیل اور ټول کتابونو مقابلہ کے زیاد مفصل دی زیاد ڈیٹیل کی دی. لا ریب فی نشتر شک دے کتاب کے میں رب العالمین عطا نازل دے دا جانب دا رب العالمین ہم یقولون بلکہ دوئے وئی افتراؤ چھ دے پیغمبر دزانہ جوڑ کرے دے قل تورتہو آیا فاتو خدا دزانہ جوڑ کرے دے پیغمبر چھ سبق ویلے دے نا استاد لیدلے دے نا تختائی لکلے دے قلم پی جندلے دے الف باتا سائی چر طریقہ لکھ نہیں لکھ او تاسو کوی ټول ایجوکیټر خلک یې تاسو ټول لټرټ خلک یې ځکه عرب د مکی ولا ډېر لټرټ خلکو مکی ولا چې دا ډېر عالمان فاضلان خلکو یعنی دوی خو چې یو کافر شیرونه هم ګوري نه حیران بشي ورته یو کافر شیر ابو طالب وګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر دې څومره کلچر سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیماری کې راغی ورته کاکا یو ځل خو دې خور کې راته وای اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله دا پورا دیوان دی شیخ دیوان ابو طالب صحیح نصیب یعنی هغه چې وکړ په وی عربو باندې لپاره ډشتلی کته سبق عربو باندې لپاره څه کته لغت به کته چې دا کوم لغت استعمال کړی ها فرهنګیا هي ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا وی قسم دے زپدی پویم چې د محمد دین دا د ټول دنیا د دینونو نه بهترین دین دی د ټول دنیا دینونو یعنی دا زما علم دی دا زما څه دی خو عقیده مې نه ده علم او عقیده کې فرق دی. دلته په دا یو سی ال ای کې کم خلک چې په اسلامیک سټډیز کې پی ایچ ډی کوي دغه ایڈوایزر يهودي وي سوي داغه د ایڈوایس لاندې اسلامیک سټډیز کې د دې وجه خدای پی ایچ ډی ور ټول لیونیان دي د عقیده خرابه عقیده ده که خرابه چې دوی د چا د ایڈوایس لاندې صحیح خبر ده کړه اوس هغه يهودي ته په اسلام باندې دومره ډېر لوی علم چې لګي پی ایچ ډی کې گایډ کوي عقیده نشته نو علم something else عقیده something else دا شارو خلک چې وي د دې دین باندې علم وي خو په دین باندې داسې پاکه عقیده نه لکه د قندهار د دیهاتو د چوپان صحیح عقیده دا چوپان مضبوطه عقیده چا مضبوطه د چوپان عقیده شاری نه مضبوطه د علم ډیر وي د دین په حواله باندې په ډیره د علماء موجود وي د سټډي کوي کتاب باندې پوېږي فلان 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 او چوپان او غریب سار وخت خپل مواشي بوزي او ما خامل اولي خدا عقیده په اعتبار سره دا خدا کمپیریزن وکي عقیده چا برابر ده د چوپان برابر ده اخروی خبره چې دا په عقیده باندې بنا ده دا په علم نه بنا علم ابو جهل سره مو هم داخل الناس مش وايي ما كده په خاطر اللي في المزمت الله یعنی پته ولګره چې عقیده نشته دا چوپان داسې په عقیده ده چې هغه موږ په سارا کې نه خطا کوي صحیح داغه د عقیده پختګه د دلیل دی چې هغه نال تغلا کوي داغه په دا سارا کې غلا نه کوي
په سارا کې د خدای قانون نه پامالي دا کوم سره چې موږ نه کوي د قدم په قدم د خدای قانون پامالي نو کې عقیده په خو حساب او علم په دې شان بلر درلود بیا څنګه بس چې فرایض باندې واجبات باندې واقف دي او څنګه موږ مفسر کو نه جوړو چې په خلکو تفصیل وایي خبره ده کېرال نو اوس مولانا محمد یعقوب سرنانوتی رحمت الله علیه هغه ته سره راغی خو عالم فاضل سره ویجی او دهری را سره ملاو شو څوک را سره ملاو شو یو دهری نه ماته چې ها دهری چې اوس نه لغت معنا وایي ایتیست ایتیست دین مذهب نه اس عقیده نه لري لکه کمونستان شي لکه خلقیان خو پته نشته دا فاسد منافق ونیو د افغانستان خلک دته نه خلقیان او پرچمان شو دا داسې خلک نو دا خو منافق خلک نه دی نو په افغانستان کې دا په ګردو سره د اریان یعنی دا داریه خو ورته کوي چې کمیونست نظام پس روانو تر څو پر چې د روس پاور چې د روس پاور ختم دغه عقیده بدل شو امریکا پس روان نظر نه وایم چې دا داریانو دا منافقان ایوال په کمیونستان کې نو په خانه کې نفر ډېر مشهور سړی دی چې بلای پیږي په سیمه پر عمل د مولا مسجد په کوټ کې یو مګر نو دا دهری چې وي د عقیده په اعتبار باندې داسې پوخ وي د عقیده په اعتبار داسې پوخ وي دی وایي په روسه په چین زما څه کار نشته زما عقیده دا چې خدای نشته که دنیا کې هیڅ وکړه سره نه زما ذاتي عقیده چې خدای دې د دهری وایي صحیح دا څوک چې یعنی روس سره مرګ او شی ورته ملای زړه د دې ساتي دا عقیده وا د دې عقیده وا دا منافقان دا څوک او ماګه منافقان ته وګوره چې روس سو په سپورټ ورکوي روس سره اوس یا سره وای نو پته ولګي چې دریان نو منافقان صحیح البته دومره دا چې د دهری نظام نه ته سپورټ ملاو د دهریانو د نظام نه ته سپورټ ملاو نو یو دهری مولانا یعقوب سرناتو رحمت الله علیه او سړی ویل چې یو دهری را سره پیښ شوی د بلاس وی داس تیز داس دلایل راځوي وی د تورات نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود د انجیل نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود د قران نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود عقلی دلایل مرتد کائنات نه وی او دبره ترغه نه مضبوط دلیل پیش صحیح وی په مای خوري راوسته څه وکړ یره را باندې راوسته وی دې کې یو بزګر را روان څوک را روان یو بزګر خپل قلبه تاسو قلبه د غویانو یو قلبه ورسره وا غریب ستړي ستومانه ټول ردی یو کړي و او را روانو صحیح او ځان سره لګیا او صحیح وی راوي چې ما خاطر راغی او زاو دی یو بل سره ګرم وی تاسو په څه جنګ بیمار دا سړی خدای نه مني ما خو ورته تورات انجیل قران عقلی دلایل ارسم ورته خلاص کړ نو دې څه وای وی دې راته دلایل چې خدای نشته غپ ته صحیح نو بس هغه لاس کې دا قلبیغه رسای هغه په غویان اور واچوي او دې بسګر سره یو لوی لخت یو لکړی ورسره صحیح دا په لکړه باندې ټوکړه او سړي دې املا راغله املا راغله راوي او دې په پاسه واچوي صحیح او بیا په پاسه کېناستو مونږه پال کورې ورته وي پاره کې دې بسګر دا ضروري سامان سب لور پروتي او دا شي نه پکې پراتی کنه چې کوم شي دا ضرورت صحیح ټول بکس راغله نو بس ټول بکس نه لور راوست صحیح د پاره دې نه کوي اعلانوم دي ته خدای نه مانی هغه ورته مرګري ته یو وای د لس من منصوره باندې مانی وي صحیح وی هغه پرې خو وی خبر را کاینده لپاره ما ستاسو متعلق ورته پیژنم چې دې کلی کاینده لپاره ما ورته ته خدای نه مانی هغه وی مرګري زماره د پلار نه کتوبه ای د بیا دا کار ته کوم مولانا یعقوب سرنانوتی رحمت الله علیه ورته وی دا قسم متعنت معاند او ضدی سړی چې هغه سره په دایره خبر نه کیږي هغه سره نه د انجیل مذهب نه د تورات مذهب نه د قران مذهب نه د امام ابو حنیفه مذهب نه د امام شافعی مذهب هغه سره به د بزګر په مذهب خبره کوي د چا مذهب او کنه to be continue دا راوایي هغه چې راپورته شو په څه ویل چې زه خدای باندې ماته کلمه او په دوه نه سپی باندې راوایي خو حقیقت خو په هوا ام یقولون افتراو بلکې دوی وایي افتراو چې د پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی قل تو وایا
فاتو بسورت بیا راوړی یو سورت مثلی پشان د قرآن ودعو اراو بلی منا غسوک استطاعتم چستاسو په وسد من دون الله په مقابله د الله کې یعنی یو سورت جوړ کړي یوازې تاسو نه د مغرب نه د مشرق نه د شمال نه د جنوب نه چې چرته نو پوهه خلک راجمع کول شي یو لوی کانفرنس د لکونو خلکو راجمع کوي وای دا یو سورت جوړو ان کنتم صادقین کتا سرشتنی سورہ ہود دے پسے دے آیت نمبر 11 او 14 پیدا مکو ام یقولون افتراو بلکہ دوی وی افتراو دے پیغمبر دا قرآن دا زانا جوڑ کرے دے قل تورتا اوایا ٹک شوا مارا زانا جوڑ کرے دے نو تاسا خو بم جوڑو اس جگہ عربی دا ازا خو لٹریٹ نیم تاسا خو لٹریٹ خلقی فاتو بعشر سورن راتلو کئی پلس سورتنو مثلی پا مثل دے قرآن مفتریات اندزان جوڑ شوی ودعو راو بلے مناغسو کستطاعتم چستاسو پا وسدے من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی پا دے خبر کے جمع دزانا جوڑ کرے دے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدے استاسو دا چیلنج قبول نکو دا خون بلا چیلنج ورکو چلو دے قرآن پشان لس صورتوں جوڑ کئی صورتوں لس فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدے دا چیلنج قبول نکو فَعَلَمُونَ بیا پوشی انما خبر دادا انزل بعلم اللہ چی دا قرآن نازل شوی دے پا علم دا اللہ و اللہ الہ او پوشی چی نشتر معبود اللہ ہو مگر دغا اللہ دے فَعَلَنْتُمْ مسلمون نو ورتوائے چی استاسو سرندر کی گئی اللہ تعالیٰ تھا چی مقابلے نشے کولی خود دی معنی دادا چی دا دا انسان جوڑ کلام لدے کنی مون خود در تدمرا عمومی چیلنج در کر چی طول دنیا را جمع کئی چر دے مقابلہ کی طول دنیا را جمع کئی چر دے مقابلہ کی سورہ بقرہ دروشتم و سلوشتم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ کچرتا سے پشکی مما نزلنا دا قرآن چی مونگ نازل کردے علی عبدنا پا بندخ پل بانے فاتون راتلو کئی بصورت پیو مختصر صورت من مثلی پا مثل دے قرآن ودعو شہداکم اراو بلی علماء اخبل شہداء مانا علماء اراو بلی شہداء قل علماء قل من دون اللہ و مقابلت اللہ کے ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی پدی خبر کے چلا قرآن در زنہ جو کرے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچر تاسو دا کار نوکو نو بعض اوقات یو بندے او کار کورشی خو کولی نگواری فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کار نوکو یعنی کورشی خو کوئی نا اللہ تعالی وینا وَلَن تَفْعَلُوا قطعن کول نشئی قطعن کول نشئی فتقوا النار بیازان بچ گئی دا اورنا اللتیو یرے گئی داغ اورنا چی خاشاک داغی انسان آن دی والحجارہ او کانی دی تیگی دی نو کمی تیگی منگ ورطو الکبریت الاحمر یا الکبریت الاصفر پدا نور جب کے ورطو وی سشے گوگوڑ گندک ہو گتا گوگوڑ تا ستا ہے اور کی بلی اللہ تعالیٰ وی اگر اور اب دا گوگوڑ کو اور تیگو بانے بلو نو دا گوگوڑ دا تیگو کم اور چیز دا دی ہیٹ دیر دیا بلکہ گوگوڑ کو پخپلا منصرہ یو علاقہ دا چترال کی اگے علاقے تا گرم چشمہ سوئی ورطا گرم چشمہ نو پدا سخت یخنائی کے ہم چلتا واوری بھی نا گرم چشمے لار سے اگے کے لام بھی نا گرمی بھی اگو با صحیح نا اگے کے خلق لام بھی عموماً کہتا دا سکین ڈیزیز بھی کنا نو دوی ورزی علتا نو سا گرمی ولی زکا اگا علاقہ غرد گوگوڑ دے غرد دشی دے دا گوگوڑ نو گوگوڑ پخپلا چو بو سر اوزاشی نا غدوم را دیر گرم دی چتا بوئی دا پسوک پا اور بانے بلے او بیا پاو گوگوڑ چو اور واچے یا سبحان اللہ خو ملٹی پلائٹ شی اللہ مدد بچ ساتی
او تقریبا ټول دنیا کې شته. په دا کراچي کې یو ځای د منګو پیر بابا ورته وایي. یو زیارت ته پرنځ څوک ورته چې منګو پیر بابا د هغه قبر سره خوا کې علاقه کې چشمې دي، نو التم غر دی، هغه د ګوګړو دی، نو خلک ورځي وایي دا د منګو پیر بابا کرامت ته څوکلر شي نو د سکین ډیزیز خشي. موږ ورته لکه مرګریا د منګو پیر بابا د کلینیک نشته، صحیح خدا غاڼې دی ګوګړ، هغه ګوګړ ابزار کیږي او بو سره سولوشن جوړیږي او هغه به ګرميږي او ګوګړ خاصم یعنی سکین ډیزیز باندې جوړ لګي نه ټیک شي. نو واپس خپل سبق ته فاتو بسورت بیارات لکی پیو مختصر صورت من مثله پا مثل دا قرآن ودعو اراو بلی من آسو کستطاعتم چی پا وسمو دی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتا سرشتنی بل کذبو بلکہ دے خلق و تکذیب کرے دے بما دا آغا قرآن لم یحیطو چی حاتے ندا کرے بعلمی پا معلوماتو داغے نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ فرمائی چې دو قسم تصدیق دے دولی کا یو دا عقیدی تصدیق یو دا عمل یو دا علم تصدیق، یو دا عقیدی تصدیق بل دا علم تصدیق. دا عقیدی تصدیق دا خو خبر غواړي د مخبر صادق، خبر غواړي د مخبر صادق چې د یو سړي متعلق دی عقیده جوړ شي دا سړی رښتونه دی. شفلا خانه چې د یو سړي متعلق دی عقیده جوړ شو چې دا سړی که په مرګ ته ونیسي هم دی دروغ نه وایي، دروغ د فطرت کې نشته. صحیح نو چې په هغه د عقیده برابر نو هغه چې تا ته کومه خبره کوي سړی وایي دا ټیک ده، ځکه چې په هغه د عقیده برابر شوې ده. څه شوې ده؟ عقیده برابر شوې ده. خو یو د علم تصدیق دی، نو د علم تصدیق دا علم غواړي، د علم تصدیق څه غواړي؟ دا علم غواړي. اوس یو ډاکټر ښه ډاکټر دی او که نه دی، یو ډاکټر ښه ډاکټر دی او کنه دی، بل ډاکټر دا هغه ډاکټرای تصدیق ال کوي چې هغه تجربه کوي، چې څه وکړي چې د علم په اساس تجربه کوي. نو وایي د سړي مهارت ده، د سړي اپروچ ده، د سړي اپروچ ده. یو اوس دا خو یو خبره شو. خو تکذیب چې څو غلطه، تکذیب معنا چې څو غلطه چې نه خبره دروغ ده، چې دا خبره دروغ ده، نو هغه علم غواړي. بغیر د علم خو چاته نشي ویل خبره دروغ ده. یعنی په خبره به ته مکمل پوهې، نو چې ته په پوهې نو بیا هغه ته وایي نه ستا خبره څه دا غلطه ده، ته دروغ وایي. اوس الله تعالی وایي چې دا خلک دا مکې والا او سراونډینګ ایریا والا دی په قرآن پوهې دي، پیسې نه پوهې، په قرآن ویل نه دی ویل. الله تعالی فرمایي بس پیغمبر خبر وکړه ادوی دا دروغ شي. الله تعالی وایي دا خو داسې عجیبه خبره وکړه چې په ششه علم نشته او تکذیب ولا وکړه. خبر ذهن کې راځي څنګه عجیب جواب الله تعالی ورکړ چې بل کذبوا بلکې دوی تکذیب کړي دي بما دا شی لم یحیطوا چې حاته نه دکړي به علمي په علم داغه ولما یاتهم ان درا کړي دوی تا تاویلو مفهوم داغه دې مفهوم نه دی کوی. کذالک دارنګ کذب الذین من قبلهم تکذیب کرو آکسانو چی مخکر دوی نو فانظر تو گورا کے فکانا سرنگ عاقبت عاقبت الظالمین انجام دا ظالمانو ومنهم ابازیر دوی نا آغدی من یؤمنو بے چی مان راری دے قرآن بانے ومنهم ابازی آغدی لا یؤمنو بے چی مان راری دے بانے وربک عالم استا پروردگار خالم دے بالمفسدین پا فساد پیدا کون کو والاو بانے وَإِن كَذَّبُوكَ اکدیستا تکذیب کئیو پیغمبر دا اس رسول پاک تا تسلی دا یا رسول پاک تا کدیتا تا وچ دا تا دروغ وائے تا تا دروغ so you may not worry تا زان پر ٹینشن کے ما چوا وَإِن كَذَّبُوكَ کدیستا تکذیبک فَقُلْنُ تَقُوَايَا لی عملی چه ما دا پارا زما عمل دے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اتاز دا پارا ستاسو عمل دے انتم بریئونا لا تعلق مما اعملو دا آغا عملنا چیزیکم you have nothing to do what I do, you have nothing to do with what I do. زچے سکوم ستادی سر تعلق
وانا بریء ازلا تعلق مما تعملون دا آغا عمل چتا سے کوئی ومنهم ابازر دوین آغا دے یستمعون الیکا. اس پیغمبر علیہ السلام سے خبر دا مشرکین بکر رال پیغمبر علیہ السلام چو بیان کو دی برداشت توجہ سرنا صاحب وی دا ډیر په غوړه وي صحیح. فالله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته دا خلدی اورینا دز دا تنه نه ګوري دا ستاد د پیغام په ولا باندې کول دی سره پیغام په ولا باندې نو کون سره چرته نه ګوري هم نه پویږي نه چې د سوي ځکه اوري نه کاوري. ومنهم من يستمعون إليك ابازید کی آغدی چاغی تا توغنی ولی وفعنت تسمع الصم آیات اورول کول شي کانتا ولو كانوا لا يعقلون. اب یکونم داسه چې دا عقلم کار نه کوي کونم یې لیونی وي چې کونم الله تعالی دا کافران ستاسو قرآن په حواله داسې لکه کانه لیونی لکه څنګه کانه لیونی. ومنهم ابازر دین آغد ينظر الیکا چی دے گوری تا تا افانت تا دل غمیا آیات گائیڈ کول شی رندو گائیڈنس کول شی نا ولو کانو لا یبصرون چی کل داغوی بصیرتم نہیں رندم دے نا رندم دے بصیرتم نشتا دغه بصیرت هم نشته ذکر اباده سړی هغه پستر ګلون دي خو بصیرت دومره تیزی چې تو سره لاس ملاو کې ویا جباری دا په څه باندې معلومه په بصیرت باندې. نو الله تعالی وایي چې بصیرت په ام سر کړي سترګې هم نه دا غنه بیا دیوال سره څه شي تخته. ان الله تاکس الله تعالی لا یظلم الناس شیئا ظلم نہ کئی خلق سر لگم ولکن الناس لیکن خلق انفسهم فزانن قربان یظلمون ظلم کئی ویوم یحشرهم پاغورز چرا جمع کئی بدویل اللہ تعالی کعلم یلبسو ندوی بداسی د قیامت پورز کعلم یلبسو لکه چې وخت نه تیر کړي په قبر کې یا وخت نه تیر کړي دنیا کې الا ساعه من النار مگر یو غنټه دروازینا یتعارفون بینهم عذیب تعارف کوي په خپل مس کې یو بل سره یو کوم فرام قد خسر الذين كذبوا تاکي سر تاوان کې پریوتی دي کسان چې تکذیب کړي د ملاقات د الله د باس بعد الموت لایف افټر ډیث وما كانوا معتدين انو دوی هدایت یافتگان و اما نرینک. دا اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده ځکه پیغمبر علیه السلام سره چې بدای مسخره کوله پیغمبر علیه السلام بدای رول د خدای عذاب بدر باندې راشي سبوش دربان د خدای عذاب بدر باندې راشي. نو دوی کوم دی عذاب قران هغه سره ډیره مودو شوی ته مونږ یې پدې مونږ په پښتو کې د سرمنو اسمان در باندې جوړ کړی دی تاسو دا وایي نه چې د دم یعنی چې ترک ورکه او سکیږي نه نو اسې سره سرمنو اسمان در باندې جوړ کړی دین پیغمبر اسلام سره د مسخره کوله نو پیغمبر اسلام له الله تسلی ورکړي چې وا اما نرینک ایا بمونگا یقینا اخیوتا تا بعض اللذی بعضی آغا عذاب نعیدهم چی مونگا دوی سر وعده کو ستا جوان او نتوفین لکا یا بتا وفات کو مخک دا عذاب دوینا خود تو پا دی بے فکر یا دیتا با دخپلو کرو سزا یقینا ملاویگی ولی فیلینا مرجعون یقینا منتوا پسر دویدا ثم اللہ ابیا اللہ تعالی شہیدن اللہ تعالی عالم دے غلا ما یفعلون پا شیبان چی دوی کم عمل کئی ولکل امت الرسول دا ہر یو امت دا پارا مکلف امت دا پارا کم امت دا پارا مکلف امت تپارا رسول پیغمبر دے فیضا جاء رسولم چکل راغ پیغمبر دے قضیہ بینہم بالقسط دے فیصلہ شمیت دے کہ پہ انصاف سرا وهم لا یظلمون دے سر زیادے نشکولے نو اللہ تعالیٰ دا سکلم ندکڑی چیو بے خبر قوم کر عذاب کرے نړم به غي ته پیغمبر اولېګو چې غي مکمل خبر کو پاغي باندې حجت قائم کو او غي په زد رال نو بیا الله تعالی معاف نکړه په زد څنګه رال چې پیغمبر ټارچر کو یا شهید کو یا زخمی کو یا وطن نو وست یا شهید کو یا زخمی کو یا د وطن نه وست نو بیا الله تعالی یقینا ولا سزا ورکړه. مولانا روم دې خبره ته ډیره ښه اشاره کړې چې فلاخان تاونی سره احمد ولی کوي چه ہے چه قوم را خدا رسوا نہ کرد سنگا سے پہلا خانا
هیچ قوم را هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل ناید بدرد. چې یو قوم خدای کلم رسوا کړی نه دی تر څو پورې چې د صاحب دل زړه نه دردولې. نو چې کله یو قوم د صاحب دل زړه دردی نو بیا الله تعالی معاف کوي. هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل ناید بدرد. هیڅ یو قوم خدای کلم نه رسوا کړي عذاب کړي نه دی تر څو پورې چې د الله والو زړه دردول نه دی. او کله چې د الله والو زړه دردوي نو بیا الله تعالی هغه برداشت نه کوي. ځکه حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب. دو خلقو ته الله تعالی اعلان جنگ کوي. چاته؟ دو خلقو ته. یو سودخور ته چې سودی کاروبار کی فاذنوا بحرب من الله. الله تعالی فرمایي د خدای تر طرف نه جنگ اعلان وره. الله دې موږ معاف کړي. دلته په داسې عذاب کې اخته سود د سود نه خلاصيږي. یوا او دویم حدیث قدسی چې من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب. چا چې زما یو دوست سره دشمنی شروع کړه صرف د دې وجه چې دا خدای دوست دی او دین کار کوي. دا خدای دوست دی او دین کار کوي بل څه نفرت وسره نشته. دا دې دین کار وکړي په دې سره دشمنی کوي. نو الله تعالی فقد اذنت بالحرب زاغه اعلان ورکوم اطلاع ورکوم چې ستا سره جنگ دی. نو د خدای نه څوک جنگ ګټلی شي؟ حاجی غنی دا بڑا روان دی. د خدای نه څوک جنگ ګټلی ځکه هم تباہ او برباد یو چې خدای سره په جنگ یو. الله باندې معاف کړي. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ کله چې راغی پیغمبر د دوی قضیه بینهم فیصله وکړي سمجھ د دوی کې بالقسط په انصاف هم لا یظلمون دوی سره زیاتې نشو کولی. ویقولون ادا خلق وی کافران پیغمبر علیہ السلام ته متا هذا الوعد چې کله به راتل دی وعده د عذاب ان کنتم صادقین. کچره تاسو رښتونی او محمد صلی الله علیه وسلم استعمال کړي کې رښتیا وایي نو دا عذاب یا قیامت به کړه راځي. دا عذاب یا قیامت. قل تورت اوایا لا املک لنفسي چې زه خو اختیار نه لرم د ځان خپل لپاره ضرر د ضرر ولا نفعا د نفع الا ماشاء الله مگر هغه چې الله تعالی وغواړي. نو الله زه خو نه ځان له نفع رسول شم نه ځان نه ضرر د فکر شم بلکې هغه چې الله وغواړي. معنا دا ده چې کما نفع زه ایکسپیکټ کوم نو د مستقبل ماته علم نشته. د مستقبل ماته چې کوم تکلیف را باندې مستقبل کې راځي نو هغه زما په کنټرول کې نه دفع وکم الا ماش مگر که الله غواړي نو ماته نفع راکړي یا ضرر را دفع کړي. نو چې زه کله په مستقبل خبر نیم نو تاسو مانه دا تپوس کوئ دا یوزلیس تپوس دی چې قیامت به کله راځي عذاب به کله راځي. ځکه دا چا علم کې دا الله. لکل امت دار امت د پارا اجل یو فکس ٹائم د عذاب د پارا اذا جاء اجل چکل راشیا فکس ٹائم د دوی فلا یستاخرون نبشرستو کې دې ساتن یو غنټه ولا یستقدمون ان باغین وړاندې کې دې شي. قل تو وایا ارایتم خبر راکین اتاکم عذابو کچر راشتا عذاب الله بیاتن د شپې او نهارن یا دروازه ما ذا یستاجلو نصد آغشه یستاجلو من المجرمون چه حجلت سر غختاغ مجرمان. و صلی اللہ تعالی رسول پاک تو ایدهی توائی که عذاب رازی رازی خوب خامخا دشپی برازی یا با دروازه رازی تاسو دا مانا پا حجلت و پا جلدبازه بانه دا عذاب واری سلا. just wait a bit انتظار کوا. ثم اذا ما وقع آیا بیا پا وقت چی دا غذاب واقع شی آمنتم بی التو بیا تاسو پا دی عذاب بانی یقین ساتی چکل راشی ناغو بیا دی یقین وقت نده اگر بیا دی یقین وقت نده بیا خو اردو کی ضرب المثل لے وی اب پچتاؤ گے کیا جب چڑیاں چک گئی کے اب پچتاؤ گے کیا اس وی سے چگوے چی مرغو ټول فصل خوڑا اس سے چگوے چی مرغو ټول فصل وخړو مونږ اوس د پول لاندې او به تیر شي دي د پول لاندې تیر او باغ بیا واپس نه راوځي. بابا عبدالرحمن فرمایي چې 13 ساعت یاد درته
چې تیر ساغت په مثال مړ د لحد دی کوم وخت تیر شي دا لکه هغه وخت مړ شي چې تیر ساغت په مثال مړ د لحد دی مړ چا د ژوند کړي په جړه دا بابا ډېر خیال سره هغه وی کول دا تیر ساعت چې کم دي ضایع کو هغه په کته ډېر وژاړي ابي واپس راځي دا لکه مړ ژوند کول چې دي مړ په جړه ژوند کیږي ناغه وی چې لا دا وخت شوی نه ده اوس غنیمت وګڼه چې خیره کو نه فلان و غنیمت شمار عمر آیات درته کنه دا یاد کنه چې فلان خان ته هم یاد کنه سلام ته هم یاد کا چې غنی او حاجی باری چې خیره کن اے فلان خیر کا او فلانیا خیره کن اے فلان معنا ها خیر کا او فلانیا هر یو خیره کن اے فلان و غنیمت شمار عمر دا کوم عمر چې خدای ورکړي دي دا غنیمت وګڼه نو غنیمت څخه استعمال کا چې خیره په خیر کې خیره کو نه فلان غنیمت شمار عمر za پیشتر کې بانګ برآمد فلان ماند دا هغه نه مخ کې چې دا आवाज شي چې فلانه لاړ 3 بجې به جنازه وي فلانه لاړ za پیشتر کې بانګ برایت فلان ماند اولی کا چې فلان خانه دا خشیر خیره کن دا شعر بخرابه نه کنه خیره کن فلان و غنیمت شمار عمر ودلی که ذا پیشتر کے بانگ برآمد فلان ماند کہ بانگ برآمد بانگ مانا آواز مخ کې لیدنه چې आवाज راشي په لاوډ سپیکر باندې زموږ وطن کې خو لاوډ سپیکر باندې आवाज کندار کې کی کنه کی چې فلانه وفات ته 3 بجې به جنازه ای نو قبل د دینه چې په لاوډ سپیکر دا اعلان وشي ذا پیشتر کې بانگ برآمد فلان ماند چې فلانه دنیا کې پاتې نشو لاړ جنازه څه کلمه اسماعیل یو جنازه او په جنازه کې چې هغه په هغه کې موږ راځي وایي د پروم ډاکټر کوم کلاس کوم چې کې ولا زړه چې له خلک هغه بزنسمنان ما هغه عجب له خدای دې بابا ډېر خبرې چې 13 ساعت په مثال مړ د لحد دی مړی چا دي ژوند کړي په جړه تاسو کې کتاب نه بل ساجد راته ټلیفون مې وکړه مې جانتا قندار کې نو وې ټلیفون ورته کو نو आवाज راته کمپیوټر نه ماته وی چې دا اور څه مې دا قاضي څخه سره کوم ځای ناشته بس دا مې لګولې ثم اذا ما وقع عام چې ستړي راشم د کارنا نو بیا لږه تفصیل لګوم لږ طبيعت وکړي ثم اذا ما وقع آمنتم بي آیا بیا پاغه وخت چې کله دا عذاب واقع شي نو تاسو به ایمان راړی چې د بساتې دی باندې نو الله تعالی بسوي فرشتي بسوي تاسو به هغه وخت ویل شي آل انا اوس همدا خبر الله تعالی فرعون ته وکړه چې الان وقد عصيت وكنت من المفسدين اوس ایمان راړې الان ځکه فرعون هم چغې والے چې ایمان راړم الله تعالی ورته الان اوس وقد عصيت ته ډېر باغی وي وكنت من المفسدين ځان له باغی نه وي ټول دنیا کې د فساد کول کړو صحیح مولانا روم هغه ډېر عجیبه خبره کړې ده فرعون په حواله چې بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید بانگ آمد کی چون کار ایجا دا تقدیم تقریبا نکی چې بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید آواز راغے چې کله معامله د غځای ته ورسیدا چې بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید چې پایدار ایسگ کے کار ما رسید پایدار اوس په دغه ځای چې کوم ځای نه دغه ځای باندې ټینګ شه به غیرت اوس تخته پایدار ایسکستیا اوس په دغه ځای خپټینګه کا چې قهر ما رسید چې زما قهر را رسید اوس چې وی چې امن ته ما ایمان راوړل زموږ شیخ صاحب خو سیده ساده پښتون راکې رسلو کالو خو جذبه خو پښتون سره خو جذبه ځواني کنه صحیح ناغه بکله کله لا شعور کې فعال پښتو هغه شبله خانه د پښتو اصطلاحات خو لا شعور کې پراتی کې نه پراته ان کله سره غوسه شي ناغشیت به اختیار راوځي حالانکه ویل نه پکات خو به اختیار ته خبره
یعنی وکړه سړی خپل مادری ژبه معلومول غواړي چې د دې سړي په مادری ژبه سي نو غوسه ولا ورکه چې کنځل کی چې سکنجاو کی بس کنجا سره په پردې ژبه کې کول نشي نه پرس کیږي پس کې کوي په خپل مورانه ژبه کې ان شیخ سے هغه وی بانګ آمد چون کې کاري جارسي وی आवाज راغی ورته چې کله معاملت دغه ځای ته ورسېدا وی پایدار ایسګ کې کاري مارسي نو پایدار کو معنا چې پټینګه کا وی الله ورته چې دل اوس کو نه ټینګه کا صحیح شو کنه نو دا په لاشعور کې پراتی سړی له غوسه ورشي هغه لفظ دیوږي الآن اس وقد کنتم بے تستاجلون حالانکہ تاسوئے کہ پہجلت و جلدائے مداغذاب وقت ثم قیل للذین بیابا اویل شیا کسانتا ظلمو چزیاتے کڑے دے ذوقو اسکی عذاب الخلد دائمی عذاب حل تجزونا تاستا بدلن شی در کولے الا بما کنتم مگر پاشے کہ وی تاسو تکسبونا چکم کسب مکو ویستنبئونکا دیتانا خبر معلومی دیتانا خبر اخلی درنا ویستنبئونکا دیستانا خبر اخلی احق ہو ارشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ارشور کہتے ہیں سوائد اب کی ارشور احق ہو بالکل دا ترجمہ دا لغوی ترجمہ are you sure is it right احق ہو مانا is it right ارشتیا دی احق ہو قلت ورتوایا ای مانا او ورب زمان پخپل ربان قسمی نو لحق چی دا یقینا رشتیا دی وما انتم بمعجزین انی تاسو ڈیفیٹ ورکا ان کی اللہ تعالیٰ تا خدای ڈیفیٹ کو لنشی نو چې کوم افت در باندې راځي چې څوک هغه افت راولي هغه ډیفیټ هم نشي ورکولی نو بیا ښه خبره داره چې دوست شي ورسره ارسطاټل ارسطو لوی فلسفه انا هغه وی کدا آسمان څه شي دا آسمان دا لیندشي لینده پیژنې اچھا غشي پیولي دا لیندشي او دا مصائب او تکلیفونه دا غشي شي او وشتون کې الله تعالی شي او انسان هدف او ټارګټ شي نو د خدای غوندې وشتون کې د آسمان غوندې لوی لینده د مصائب غوندې تکلیف دی غشي دنه د بچ کېدو هیڅ لار نشته صحیح دا د فکر فلسفیان کوم دا سوچ کوي فلسفیان څه کوي فلسفیان کوم مولارون د فلسفیانو واقع ډېر ذکر کوي مولارون دا واقع ډېر خوږ سره دی نو دا واقع ډېر ذکر کوي دی یو فلسفي هغه په کشتۍ کې سور شو څه کې په کشتۍ کې سور شو چې کشتۍ کې سور شو دا فلسفه کې بټول یعنی سوچ به کو فلسفي باندې فکر به کو فلان نغه ملح دی وی کشتیبان تا ورته تا فلسفه ویل ده اوس کشتیبان غریب ساده سره فلسفه نه سپوي به فلسفه دی ویل ده هغه ورته نه داسي استاد دا خو نه دی ویلې آی وی خدای له پارکا نیم عمر دی ضایع سره وکړه نیم عمر دی ضایع اوس هغه غریب پدیم نه پوهه کوي چې فلسفه څه ته وایي ځان وړي تاسو کول لکه دا فلسفي دی زموږ شیخ صاحب فلسفي نیم لیونی دی پورای ونی ها ناغه ورته اوه خدای د پارک وي نیم عمر دی ځای کې چې فلسفه نه لږه کړي ناغه مله لهم خو سوال راځي دا خو دې موږ د خدای د پارک نیم عمر باندې ځکه په دې شی پوېږم نه په دا لفظ په پیژنم چې دا د څه شي نو قصدن هغه دا کیشته وخت نه ګرداب ته بوتله نه او بت سرکېږي نه نجات د بوتله حالت خدای داس شروع شو صحیح نو ته ورته یاره کباره واسه ډوبېږي هغه ورته دا خو دینه نو او ګرداب کې ونقطه خو ګوره تعالی بوز د کړي دا استاد بازی زره ناغه ورته وینا ټول عمر ځای کې خدای خوان کوي بدله ته حالت ټول عمر ځای مودارون ډېر خوږی کیسه کوي وی یو فلسفي عالم راغی ها د یو غاڼه تاسو پیژنې دا د دې سیډ نه چې د تیلو باسي سیډ نه د تیلو باسي نو یو اوس په بجای باندې ټول چلیږي په خوا به غوي فکر لو تاسو ته کتلې و خندا کې بوکا تاسو لیدلو ها ناغه سیډ نه ناغه ها ناغه او
یو غوی به ګرځېده او هغه سیټ نه به سویستل هغې نه به تیل استل ته به هغه شیپ هغه سیټ داسې ګرځېده هغه میده کوه ده پرې ورو ورو اوبه یې پسې ساعت پس ترم ککولې او نو هغې نه به یې غوړي ایستل صحیح نو اوس هم هغه طریقه ده خو د غویي په ځای باندې پسې چلې په بجلی باندې چلې مشین باندې چلې نو هغه غویی په ګاڼی روانو مس کې یو دیوالو د دیوال نه پورې د دې غویي او د ګاڼی مالک هغه خپل کار کو دا فلسفه مولا چې راغی نو کتلې چې دا تیل څنګه وځي او دا خو دې کې دا تخم پروت دی دې تخم کې دا د اوسپنې دا موږی تاویږي او دا دغه سره زور ورکوي او نچوړی سکویزوي او تیل ترې راوباسي صحیح ها دا شی څنګه تاویږي دا غویی داسې تاویږي نه د تاوېدو سره دا شی تاویږي د دې غویی په دې غاړه کې دا یو ګنټي پرته ده ټنګ ټنګ کوي چې د دې څه حکمت دی د دې تیلو سره یا د ګاڼۍ سره څه تعلق دی یو فلسفي د هر شي تعلق سره پیدا کو نو په دې هیڅ پته باندې پوه نشي د جرس د ګاڼۍ سره تعلق دی نو دې راغې نه ګاڼۍ مالک ته تاسو کو وی په دې نور شي نو میزان پوه کې یو شی مې په عقل کې رانه ده هغه ورته هغه څنګه ویل دې غوي په دې غاړه کې یو جرس پروت دی د دې جرس څخه حکمت څه فلسفه د ګاڼۍ سره څه تعلق دی ویل دې ګاڼۍ سره تعلق شته هغه ورته دې ګاڼۍ سره دې تیل سره هم تعلق شته صحیح دورته ما خو تعلق پیدا نه کوي تعلق ور سره دارې چې دې خو په کار اخته دا غویرا تخکاری نه صحیح نشي دا ټنګ ټنګ आवाज راځي دې معنا دار چې دې روان دی چې دا ټنګ ټنګ आवाज بل شي نو ضرور شي یو ډب ولور کوم بیا روان نو دې جرس په دې ګاڼۍ سره تعلق شته دا فلسفي ورته وې ها یعنی دې ټنګ ټنګ باندې تاسو معلومه شي دا غوې څه کوي دې روان دی نو وکړه دا غوې بل فرض قدرت ادا سره داس خو دی نو غاڼۍ باندې چلیږي او ته وایي چې روان ده ټنګ ټنګ आवाज خو راځي ټنګ ټنګ کده ودرې دا غوې په ځای او څه کوي سر داسې خو دی نو ټنګ ټنګ आवाज خو راځي او پته ولګي چې دې غاڼۍ سره تعلق نشته نو هغه غاڼۍ سره خو ساده سره هغه ورته استاد خدای ته ګوره چې بیا د ما دي غاڼۍ